السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مفتی سردار علي حقانی صاحب د مرګ په باره کې د سونیا شاه هم تازه خبر مخې ته راغلی دی او سونیا شاه په چغو جړلی دي او سونیا شاه دا هم ویلي دي چې زه په دې خبره ډېر سخت خفه یم ځکه چې ما ټول عمر مفتی سردار علي حقانی صاحب خلاف خبرې کړې دي او دغه خلاف ما پوسټونه هم کړي دي. زه اوس د هغو د خاندان نه معافي غواړم. نو ملګرو که تاسو په دې ویډیو کې د سونیا شاه هغه خبرې اورېدل غواړئ او هغه جړه پریا د اورېدل غواړئ نو مهرباني وکړئ که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل محضر سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو چې مفتی سردار علي حقانی صاحب چې کله وفات شوی دی چې څومره هم خلک دي هغو را روان دي او د هغو خاندان سره غمرازي کوي ځکه چې نن د هغه درېمه ده د هغه په درېمه کې سونیا شاه هم راغلی ده داود شاه هم راغلی دی علي شاه زیرزوسیون هم راغلی دی او دې وخت کې ټول د مفتی سردار علي حقانی صاحب د پلار په خپو کې ناست دي او ورته وایي چې موږ معاف کوئ ځکه چې موږ په سوشل میډیا باندې ستاسو زوی پسې ډېر خبرې کړي دي ډېره پسې کنځل کړي دي خو زه ستا زوی ته سلام کوم ځکه چې ستا په زوی کې د لکونو ستا په زوی په جنازه کې د لکونو خلکو جنازې خلکو شرکت وکړو خلک د ثواب دپاره راغلي او بس د دنیا په سطح باندې کې مفتی سردار علي حقانی صاحب چې ده به د حق وینا کوله ده به خلک د غلط نه منې کول ده به د چا خلاف کنځلې نه کولې خو چې کوم انسان کې به کومه غلطي به هغه ته ویل چې وره د ځان نه غلطي وباسه او هغه به خلکو ته ویل چې خلکو دښمني مه کوئ خلک د الله د رضا لپاره معاف کوئ لکه څنګه چې مفتی سردار علي حقانی صاحب باندې یو کس قاتلانه حمله په سوابل کې کړې وه او هغه خپل قاتل د الله او د رضا لپاره معاف کړو. نو ملګرو موږ ته اوس موږ نه هم پکار دي چې موږ خپل دښمن د الله او د رضا لپاره معاف کړو ځکه چې دا خو موږ کې انسانیت دی. مسلمانو هم چې سړی پنځه وخته لمونځ وکړي روژې ونیسي مسلماني سیدا ده چې سړی خپل دښمن خو معاف کړي ځکه څنګه چې مفتی سردار علي حقانی صاحب د خلکو دپاره یو غټ پیغام پرېښودو او دومره غټ پیغام چې د دنیا خلکو دماغونه وړقول چې هغه باندې کوم کس په چاړه ګزار کړی او هغه د الله او د رضا لپاره وبخو. ملګرو چې پکار موږ د هغه چې کوم زندگی د هغې نه موږ پیدا حاصله کړو چې په هغه خپله زندگی څنګه تېره کړې ده هسې خو د هغه په جنازه کې د لکونو خلکو شرکت نه کړی په هغه کې یې څه کړي. نو ملګرو الله پاک ته دغه رنګې د شهادت مرګ موږ ټول مسلمانان راکړي چې خلک موږ پسې وژاړو موږ پسې خلکو نه جاړي. نو ملګرو دا زما ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل محضر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.